السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو په پرمیسي بروز یوټیوب چینل کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن حاضر شوی یم د یو نوي ویډیو سره. نن به خبره کوم د یو میډیسن په باره کې. آیا تاسو چېرته کتلي دي که چاته د مرۍ انفیکشن وشي یا د غاښ انفیکشن وي یا په غوږ کې څه انفیکشن وي، نو ډاکټر اکثر بیماریانو کې یو اهم دوايي لیکي چې هغې ته مونږه اماکسیسیلین وایو. عام طور دا مونږه د اماکسل په نوم یا د اګمنټین په نوم باندې پیژنو. اوس خبره کوو، تاسو په علم کې یو خبره راولم چې د اماکسیسیلین یا د اګمنټین یا اماکسل د څه شی. اماکسیسیلین زموږ سره یو انټي بایوټیک دی، یعنی داسې دوايي چې هغه بکټیریا ختموي. دا د پنسلین ګروپ سره تعلق ساتي. کله چې دا هم په وجود کې داخله شي، نو دا د بکټیریا چې کوم سیلوال ورته مونږ وایو، نو دا د هغې د جوړېدو عمل ختموي. اوس که عام طور مونږ خبره وکړو، تاسو د ما مخکې هم وویل چې دا مونږ په کم ځګین کې استعمالو، په کومو بیماریانو کې. نو عام طور دا مونږ استعمالو د ټانسلایټس دپاره، یعنې د چا چې ګلي وي یا د چا د پیپړو مسله وي، همدا چې مونږ برانکایټس یا پنیمونیا وایو، یا د چا د یو ټي آی انفیکشن وي، یعنې پیشاب په نالۍ کې د چا انفیکشن وي، نو دا په دې ټولو کې کار کوي. خو که مونږ وګورو، نو مونږ په میډیکل ټرم کې بیا د میډیسن دپاره یو میډیسن دپاره یو سپیسیفیک ټرم استعمالو چې ډرګ اف چایس. د ډرګ اف چایس مطلب دا وي چې دا انټي بکټیریل میډیسن دی، دا اماکسیسیلین. د چایس اف ډرګ مطلب دا ده چې دا به څه ښه کار به په کم ځګین کې کوي او په کومه بیمارۍ کې به دا ښه کار کوي. نو دا زموږ سره ښه کار کوي. بیا کوم چې د مرۍ انفیکشن وي یا د غوږ انفیکشن وي یا د غاښ انفیکشن وي یا په باډي باندې مخامخ څه زخم وغیره ولګي، نو دا په هغه انفیکشن کې بیا ښه کار کوي. اوس که مونږ خبره وکړو د اماکسیسیلین د فواید په باره کې، یعنې د دې فایدې به څه وي، نو د دې ټول نه اهمه فایده دا ده چې دا ډېر په تیزۍ باندې اثر کوي. او بله فایده دا ده چې دا ارزان هم میلاویږي او په اسانۍ سره په هر ځګین کې میلاویږي. دغه شانتې که مونږ وګورو، نو د هر یو میډیسن چې څومره فایدې دي، نو دونه د سایډ افیکټس هم کیدای شي. اوس که مونږ عام خبره وکړو، نو د اماکسیسیلین په سایډ افیکټس کې زموږ سره په خېټه کې درد جوړېدی شي یا خېټه خرابېدل شو یا الټۍ راتلل شو یا الرجي وغیره کېدل شو، خو دا ډېر زیات کم وي. بیا له دې نه بعد که مونږ خبره وکړو، د هر یو میډیسن لپاره مونږ ته ضروري خبره ده چې مونږ احتیاطي تدابیر وکړی شو. په احتیاطي تدابیر کې که مونږ خبره وکړو، دا میډیسن هغه انفیکشن لپاره استعمالیږي کوم چې د بکټیریا د وجې نه کېږي. نو دا میډیسن څوک د زکام شو یا نزله وغیره شو، په داسې وایرل بیماریانې چې کومې دي، نو په هغې کې د څوک نه استعمالوي. او بل اهم احتیاطي تدابیر کې دا خبره ده چې دا میډیسن د ډاکټر په مشوره باندې استعمالوئ. ځکه که بغیر د ډاکټر د مشورې نه مونږ دا میډیسن استعمالو، نو بیا انټي بایوټیک ته مونږ ریزسټنس شو. ریزسټنټ مطلب دا دی، دا یو ځان نه ټاپک دی، بیا په دې باندې انشاءالله خبره کوو. ریزسټنټ مطلب دا دی چې دغه میډیسن به بیا کار نه کوي په مونږ باندې. نو په کار ده چې هر یو میډیسن مونږ استعمالو، نو چې د ډاکټر په مشوره باندې استعمال کړو. دا وه نن ورځې ویډیو. میلاویږو په یو نوي ویډیو کې، د هغې پورې مونږ ته اجازت راکوئ. د الله په امان. که ویډیو مو خوښه شوې وي، نو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ. ډېره مننه، شکریه.